हाइड एंड हाइड कमा नो कम तरीका वकोम लका څنګه چې تاسو په یو فولډر باندې رائټ کلیک کې او بیا پراپرټیز ترازی او بیا هاید ټیک مارک آن کې او بیا اپلای کې او بیا دیزن اپلای کې او بیا اوکې کې اټ ټیکس لاټ اف ټایم ماته یو کسوي چې دا سکارو کا او یو نو مخ کې دا خبرم جوړی کی چې کله تاسو پراپرټیز تراشي کنه نو دا هاید آیکن نه دی دا نه ان هاید کیږي لکه تاسو په ډیر ځینو کې وکتلی چې دا څه خیره غونتی پراپرټیز تراشي کنه نو دا هاید ان هاید کیږي نه دا وایرس وخلی دا فولډر مو سره اوس په دا څنګه ان هاید کوم په کومه توګه سره به کوم دا خو نه کیږي یو کس ماته وی چې وینډوز 7 کو دا سما د پاره ډیر غټ مشکل دی دا سکارو کوي یو خپل هاید ان هاید جوړ کړي چې صحیح توګه باندې دا کمپیوټر سکما دا فولډر پکې زه هاید ان هاید کم ډیر اسانه لارنا په دې رائټ کلیک کې بچ چینج سنگر راولم دا هاید ان هاید کمانډ به څنګه جوړوم نو یو بل طریقه یو بل میتھډ دی چې داغه د لارې نمونږ هاید ان هاید کمانډ جوړول شو نو که چرته زما کمپیوټر ترالم زه اومغه طریقه بیا تاسو ته خېما هاو ټو میک say hide and unhide command if the folder is disabled by viruses که چرغه disabled by viruses که چرغه وایرس چرته disable کړی کړه نو زه بس څنګه دا ټیک کوم هاو ټو ډو دین داغه طریقه موږ سره سره څنګه به زه هاید او انهاید طریقې اپلای کوم نو ډېر په اسانه توګه سره موږ دا کولی شو هاو ټو یوز دیم نو زه به هاید ان هاید فولډر څنګه جوړوم نو زه به راشم دې ځای نه سټارټ تا زه به راشم دې ځای نه رن تا او پرن کې به دې ځای نه سو کوم ور به کوم تر ریچ ایډیټ بل یو خبره تاسو ته کوم ډېر کسانو سره داسې می کنه چې دا رجسټري ایډیټر وسره کار نه کوي چې کله رن کې رجریټ ورکی نو تاسو مې کې یو ایرر ورکی چې رجسټري ایډیټر هاز بین ډیسیبلډ بای یور ایڈمنسټریټر دا یو پرابلم تاسو لدر کوي نو چې کله تاسو دا رجسټري ایډیټر تاسو سره کار نه کوي یا تاسو سره کار پریږدي نو مطلب نه دا ګوره تاسو به یو داس ایرر درکوي چې څه کلم تاسو رجسټري ایډیټر د سیستم کې ورکه کنه say for example run کې ورکه دي زینا automatically تاسو له یو ایرر درکیدله and there is a registry editor automatically virus سکړي دا disable کړي وي چې کلم تاسو start ترازه دي زینا رن تډیر کسان وي سره ګوره زما دا registry editor کار نه کوي rich edit کار نه کوي تاسو یو ایرر تاسو له درکې so don't worry about it دې باره کې تاسو ورې کېږئ ما بلکې د دې مونږ ډېر په اسانه سره کولی شو چې دا ریپیر کو تاسو براشي دې نه سٹارټ تا go back run and go back rich edit پسې gpedit.msc and then click on ok button and then here we go رابشه تاسو دې څنګه وګورئ د administrative templates تا رابشه system تا او په دې system کې وګورئ رابشه دې څنګه prevent access to registry editing tools and then here we go not configured and then click on ok button really simple and close there او دا غینه پس چې تاسو سٹارټ تراشه نو ګوره بیا رن تراتلی شي او دا غینه پس چې کوم دی ریچ ایډیټ ولیکه او دا اوکے کدي سينه نو چې کلم تاسو ریچ ایډیټ ولیکو نو 1 by 1 چې کوم دی د دې لارې نه مونږه 1 by 1 میتھډ دا اپلای کولی شو نو how to make hide and unhide command if the folder is disabled by viruses نو دا hide and hide command به څنګه جوړوي so go back start go back run and then go back rich edit دا اوکے کیدل بیا دا غینه پس پراشي تاسو HK classes root ته وراشي here we go دې ته اټینډیو شي ها وینډوز 7 دون امپورټنت نه دا سونچ د دې دا کمانډ صحیح توګه باندې استعمالول امپورټنت دي وینډوز 7 هر چا از د کړه دا هر کسی نه وینډوز سی کی وی نه هر چا از د کړه دا بٹ the problem is that to learn perfectly پدې کې تاسو سپیشلایز کېدل ډیر زیات مهم دي وینډوز 7 خو کمانډز ډیر آسان دي اټس ریلی ایزی دا د پارا HK classes root تبراشه او بیا تاسو د کیبورډ نه ډی به وخه ډی تر اخر هغه پر وخه ډی تر څو پر چې تاسو ته ډایرکټری نه راغلی ډایرکټری نو ګره ډایرکټری دا د موسی هیر از ډایرکټری ډی مو خلا تر هغه پر چې ما سره ډایرکټری راغی بیا دا غي نه پس ډایرکټری باندې وداس کارو کې پدې کې تاسو وګورئ یو کمانډ ښکاری چای ته ویل کی شیل نو پدې شیل باندې وسو کې رائټ په کلیک کې نیو تبراشه یو کی بده زنه جوړ کې یو کی به جوړ کې او دله ورکه say for example hide folder is my key او اکی ته مخامخ بیا تاسو کې رائټ په کلیک کې نیو ته براشه string value ته او دله ورکه has lower shield h غټ l غټ u غټ a غټ s غټ has lower shield دا تاسو غټ ساته h is capital LAUS or capital دا capital دي ټول
has lower shield او د has lower shield نه پس کوم دی hide folder باندې right click کا new تراشه او دې نه یو بل کی واخلا that is called command او دا command نه پس کوم دی right click new تراشه او دې نه no sorry بس right click مکو command واغست default باندې double click کا او ورکو د دې نه attrib double quotes person sign 1 double quotes space plus h और बस पे no और बस अगर ऐसे तो भाई attrib space double quotes person अलामा shift पिंजर सर राजी 1 double quotes 1 space और ना बस plus h होगा okay here we go the work is done now गोरा सोना आसान शुमाता are your folder to right click hide go back right click and hide folder really simple here we go make it hide अगर सोना आसान तरीके से रता उसदा कतास organize folder and search options कार प्रीक दी अगर सोना इजी तरीके से do not show here we go really simple अगर ऐसा organize तराजम folder and search options था रोजे द डेर मुश्किल न बचकम सब ले राजम अदा से उसको जान हाइट कोम अदा राइट पर क्लिक कोम प्रॉपर्टीज तबराजम अनहाइट कोम बो वगैरह वगैरह दा बे अप्लाई कोम ब्या बो के कोम ना अनहाइट द पारम जोड़ के अनहाइट द पारा बसिंग जोड़वे अनहाइट द पारा बजता उस तरीका तो खेमा जबराशन दे zeना उमक का रजिस्ट्रेटिंग टूल्स तबराशो मग एरिया तबरासे राइट क्लिक का पदे शेल बांधे गुरदा सीखना अवल जरे उस अनहाइट बसिंग जोड़वे द अनहाइट द पारा वापस स्टार्ट तराशम ब्यावरण तराशे दे zeना एंड रिच एडिट चिकन रिच एडिट तास वर्के दागे न पस पोगरे दा ओके बके उस पराशे दागे न पच एच की क्लासेस रूट त वापस राशा और पर एच की क्लासेस रूट के हियर वी गो एच की क्लासेस रूट और देस न डी प्रेस कवच तरसो पर त डायरेक्टरी तने रागले नगोरे डायरेक्टरी मा सरदा दे कना उमा कजियत रालमा बे शेल बांधे पर राइट क्लिक कमा न्यू त बराशम यो की वदा से वर्का और दे की के बस वर कमा अनहाइड फोल्डर बहुत अनहाइड फोल्डर अनहाइड फोल्डर न पश्च कम दे डिफॉल्ट बांधे डबल क्लिक का और पदे की वतोली का अट्रेबो स्पेस डबल क्वेट्स पर्सन साइन 1 डबल क्वेट्स स्पेस माइनस h होता वर करे उमा खबर उगरे से बता ओके कम दे ना really simple and then close and then go back to my computer उगरे अल्तराशे D drive था उगरे दा फोल्डर मा सरो कना उस तासर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज तराशे हाइड न देखना hide the masala right click ka unhide folder sure ke damn I'm not really here yaar what's going on unhide folder ma kam dekha command paad shu kana da delete kare se right click new to barashe string value ta aw dile welcome che has lower shield da bas this अब यहाँ पदे अनहाइड फोल्डर बांधे राइट क्लिक के न्यू तबराशियो की वाले कमांड सिंग चमाई के कड़ी तस उस पराशे डबल क्लिक का डिफॉल्ट बांधे और देना वर्क चे अट्रेबो स्पेस डबल क्वेट्स पर्सन साइन 1 डबल क्वेट्स स्पेस माइनस h पदे से फिर कसानी विंडोज 7 आसान था विंडोज 7 चलता आसान ये वाजे एमएस पेंट और नोटपैड को नहीं चलते भी अगर राइट क्लिक को उस दे बांधे राइट क्लिक को मा लाजम अनहाइड फोल्डर करो को no yeah sure गोरे हाँ कदा चरतनान की स्टार्ट दाजकनान की पदे बांधे वायरस अटैक थे नुको तगवाड़े चे वायरस अटैक थे बिल्कुल खत्म शिदा हर सते नु स्टार्ट तराशा वापस रन तो गोरे खादी दा पार बतासो यो बल तरीके में इस्तेमाल की उम्दा का डिफॉल्ट तराशा और पाई के प्लस h स्पेस माइनस a स्पेस माइनस s स्पेस माइनस r स्पेस लेश s स्पेस लेश d दाबूली के रस and then click on OK button and then go back close उस right click का properties this is this one हाँ right click and go back properties here we go उसे delete के दागा वायरस हो
چې دا فولډر بالکل تچا سره نه ډیلیټ کیږي بس اوس یې ډیلیټ کماته ضرورت نشته لري نو مطلب مې دا دی the work in Windows is like that's your کار چې هغه you love with them you care you love it اوس پتا سو راځي عمدہ کمانډز دی رن کمانډ او هغه سیم رن کمانډ تعلم درځي او بل کسلم ورسي او د یو سی سولوشن او حل راوستل چې کوم دی دا ډیر مهم دي تاسو لپاره چې how to solve them to go یو بل موضوع ترازو چې به تاسو بده دی ویلکم سکرین نه لکه دا دا بیک گراوند بسیګه چینج کوي دا بیک گراوند دا بسیګه چینج کوي how to ډیر بور بیک گراوند دی کنه تاسو ګورئ دلته په دې پځې یو صحیح بیک گراوند براولو نو یو بل موضوع موږ سره دا how to change the background of Windows 7 login screen पता कौन बस करो how to change the background of Windows 7 login screen दागे दा पिक्चर बस सिंगल चेंज को अवल बराशे स्टार्ट था ब्या बराशे रन था और दिस नंबर rich edit and then click on OK button او دا غینه پس چې کوم دی راوشه تاسو ګوره دا ارس بس کلوز کدا دا کلوز کا او راوشه اچ کی لوکل ماشین ته براشه آسان دی اچ کی لوکل ماشین ته راشه بیا براشه دې زینا سافټویر ته پس سافټویر کې بیا تاسو راشه مایکروسافټ ته نو ګره ځم مایکروسافټ ته براشه ما مایکروسافټ کې بیا تاسو راشه دې زینا وینډوز ته نو ګره تاسو با وینډوز ته راشه where is windows is there any windows دا دی کنه نو وینډوز ته راشه یا به کرنٹ ورژن ته راشه بیا به دې ځنه اتنټیکیشن ته راشه یا به لاګ آن یو آی ته راشه یا به بیک گراوند ته راشه دې ځنه and here simple او یا OEM بیک گراوند باندې بتاسو ډبل کلیک کې او دې ورکه 1 اوس یاد ساته وګورخه میخانیک ما لګوي تاسو په خپل په دی باندې پیګه ګوره لوجیکلی زده کوي یو سیس تاسو په ډېر ایزیلی پیګه ګوره ښه لوجیکلی بیا پیګم تاسو بدونه انجوای کېدا چې کله تاسو سره انټرست پیدا کې ګوره ماشین کې چینجز کوما سافټویر چا جوړ کړی دی مایکروسافټ جوړ کړی دی کنه مایکروسافټ څه جوړ کړی دی وینډوز جوړ کړی دی کنه نو زه به دې وینډوز ته راشم وینډوز کې کم یو ورژن دی نو دا اوسنی ورژن بیا دې ځنه اتنټیکیشن ساتن بیا لاګ آن یو آی او بیا لاګ ان یو آی یادې کنه بیک گراوند ته راشم اوس په تاسو آسانه سره ګوره پیږي لیټس هاف ا لوک ها سمپل ګوره اچ کی لوکل ماشین تر علم سافټویر چا جوړ کړی دی مایکروسافټ وینډوز یې جوړ کړی دی پاګنان مایکروسافټ څه جوړ کړی دی وینډوز نو ګوره ما سمپل وینډوز ته راشه وینډوز کې کرنٹ ورژن دی بیا اتنټیکیشن دی بیا لاګ آن یو آی دی بیا بیک گراوند دی واپس ہوتا ہوگا اس پتا بالکل بس کلیئر شیخ कितना आसान तरीका है इसको याद करने मना हाँ पीस ऑफ केक है एच की लोकल मशीन तरह लमा सॉफ्टवेयर जा जोकड़े दी माइक्रोसॉफ्ट जोकड़ी दी विंडोज तराशा और विंडोज चे कम दे करंट वर्जन बिया तासो ऑथेंटिकेशन बिया लॉग ऑन यूआई बिया बैकग्राउंड हम दा का मुसल्लाही तरीका हाँ बैकग्राउंड ओएम बैकग्राउंड तराशो द सिफर पजे सका 1 ओके को दा क्लोज का बास उस पे योदा से अक्स तासो रावले चगा दशपक सवा 55 और 2 नजियाती सॉरी मां तो बचतो न राजी द साइज मस्ट बी लेस देन शपक सवा 55 और 2 जो भी हो द दिन कमी तासरा कितना 250 د دې نه چې تاسو سره کم وي اسنه چې 250 نه کمی یا زیات نو بیا به تاسو لګوري هغه کار بنه کې د سره نو say 256 KB نه چې تاسو سره دا کم وي it must be size the picture یادو ها بالکل هغه ډایرکټلی تاسو کولی شئ डी ड्राइव तराशे دي نه تاسو سره چرته عکس را داسې عکس زوی زبوګر ما سره 6 فوټوز ته ټیچر فوټوز دي پلیز تاسو یو فوټو براولو چې زبردست فوټو یې لیک خپلم پکې دا وګورم هغه هار صاحب دی دا څه وګورئ 1 by 1 اویلیبل دی نو سیم فوټو وګورئ همدا ټول فوټوز دي کنه دنه بس یو راولو داسې وته خدای سایز بتا سو ګورئ چې سایز زیات نه بیان شي کولې همدا فوټو براولم سایز با دا به دې زنه ګورو چې به سایز د کم فوټو کم دی
دلته لاندې تاسو ته ښیي چې یا رائټ کلیک and then go back properties ته راشئ او دلته کې ښیي چې 223 KB دی کنه بس دا ټیک دی نو دا فوټو بس دې څنګه کاپی کما and Mr. Kahar photo is coming in the background so go back and paste وګوره دا فوټو دی تاسو دا فوټو دی چې هغه اتوماتیکلی ز 1 by 1 دلته کولې شمه سو کاپی بیک رائټ کلیک او دې څنګه دا کاپی کا او دا نه پس پراشي مای کمپیوټر ته بیا به سی ډرایو تراشي بیا به دې څنګه وینډوز تراشي او په وینډوز کې بیا سیستم 32 ته براشي سیستم 32 here we go there's a وګوره اس د کیبورډ نو مخه چې تاسو سیستم 32 ته براشي بیا به اوب ته براشي اوب پرس کینو اوب ته براشي د اوب نه پس پتا سره سنی کنه آسان خبرې مړ دي او دې څنګه انفو نیو فولډر ته براشي او دې له بور کې انفو او د انفو نه پس چې کوم یا بده کې وبل دنه یو بل فولډر والے او موږ بیک گراوندز وته ویل کېږي بیک گراوندز او د بیک گراوندز نه پس چې کوم دې ډبل کلیک کې او په دې باندې رائټ کلیک ان ا فوټو چې کوم دې پیسټ کړي او دا فوټو پیسټ نه بعد چې کوم دې یو نمبر کا سمپل نمبر تور کې بیک گراوند ډیفالت بس دا به انټر کې دې سره بس دا بیک گراوند د چینجز طریقه دا زه په دې ځنه دا